الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على سورة القمر ليلة البدر. سهل بن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت تے دا نبی علیہ السلام پو حوالہ خبر کئی قال نبی علیہ السلام فرمائل دنکی با خامخا جنت تا زما د امتنا 80,000 کسان. نو شک دراوی دے چی یرا 80,000 کسان دی او 700,000 او کنا ولکا کسان یعنی 100,000 نو 100,000 سو شو ولکا شو خواہ دا با زما دا امت نا داخلی گی لا يدخل اولهم نبا داخلی گی رنبنی حتی يدخل آخرهم حتی چی اگر استنی مرادنش یعنی مانا دا پا یوزل بانی با جنت تا وردن نکی رنبنی و رستنی. وجوههم على سورة القمر دا مخونه بے پا صورت دا سپومی باندی دا پیلدسم سپومی چکالا دا پیلدسم سپومی یو پڑکی نو دا سبالا مخونه بے دی پڑکی. حدثنا عبداللہ ابن محمد الجعفی حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا یو جوڑا په تحفه کې چاراوړلا دا کوټ چونو دار سندسونه سازو یعنی دی کې ریخم غړي او وکانه ینهان الحريق نبی علیہ السلام په خپل باندې دا ریخمونه به منع کولا چې ریخم منه استعمالوي. فعجب الناس منها خلقو دې جوړې نه تعجب کو دا سبیرانی ولا ډیره مزیدار ده خو ډیره ښایسته ده او يعجبون من حسنه ولينه تعجب کوي خلک دې ډول نه یا څونه مزیدار ده ولینه او دارنګ داګه د نرمینا چې څونه نرمه کپڑا ده. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اکرم ورته ویلې مړه دا څه شی دی دا د دنیا کپڑا ده او تاسو د سلی ونی کړی لمندیل جا سعد ابن معاذ فی الجنه افضل من هذا کم رومیال چې سعد ابن معاذ رضی الله عنه تبا الله په جنت کې ورکه دین ډیر ورالي مندیل رومیال ته ویل کی اگر رومیال د سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا په جنگ خندق کې په دې غټ راګي شلیدلو یو کافر په غشي شتلو او داګي نبی رسول شهید شو. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نبی کریم فرمائی زید چایو چابک زی په جنت کې غوره دی د دنیا او د ما فيها یعنی دون زیم چې سړی ته جنت کې ملاو شو چې یو چابک پک دی سړی داس چابکونه بریا ټانګو والے سره وجاستو دې پیدا کوي پیګي پرې یعنی جنت دون قیمتي دی. حدثنا روح بن عبد المؤمن حدثنا يزيد بن زريع
حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يقينا فجنت يووندا يسير الراكب في ظلها زبا یو سور پا اسبانی فی ظلها پسوری دے کے مئت عام سل کالا لا یقطعوها نبیشی کٹ کولے ختمولے بینش دا سونا دا چی دا غیر سوری لاندے با یو سور تیز رفتار اسبانی با یو سرے سور شیو منڈکی نو سل کالا با اوز غلی اخپل اسا خداگی دا غا ایریان با اونزی او دغه اونی تا توبه وی توبه داون حدثنا محمد بن سنان حدثنا طليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يقينا فجنت يووندا يسير الراكب في ظلها زبا یو سور پسوری دے کے مئتا سنتن سلکالا وقرو انشیتم اولولی قرآن لرا دپارا تصدیق خوخمی وذل ممدود جنتیان با پاک سورو اگدو کی ولقابو قوس احدکن فی الجنت خیر مما طلع علیہ الشمس تغرب ولقاب قوسنا فمقدار داغ قاب دلندے باندے دی لندی دیو تنستا سبانے پا جنت کے دا بغوربی دا آغا ساز و سامانوننا چه نور پر آخیجی یا نور پی پریوزی یعنی انور چه سونا سبانے لگی قیمتی اساسو بانے زمکو باندی ملکونو باندی سرو باندی سپینو باندی مالونو باندی لذی طولنا بدا قیمتی قاب اصل کی ابدا سلندوی ماتا ہو دیزے کہ بے دعا دگا لگی دلی دعا تسمے بوئے او دیزے کہ بابا کے پٹاکو نو دسی بابتا دسی نیولا نیم دسی نو دا دی کی پری پٹاک کے بے غشے کی خو او دسی بدر آخ او دسی بدر پری خو نو دا قاب دے او دا قاب دے یعنی دوم رزے چی پا جنت کی ارتا ملاو شکن دا دی دنیا او دا ما پیحانا گورا دے داری لیندی دو قابی دا یو سر او دا بل سر کہ پای کرا تسمت علی شی حدثنا ابراهيم بن منذر حدثنا محمد بن فليح حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول زمرة تدخل الجنة اول دل المؤمنان کہ دنکیگی جنت علی صورت القمر عبادی پشکل سپومیبانی لیلت قدر پشپاد لیلت البدر پشپاد پین لسم باندی اول لذی علی سارهم اغدلا چردوی پر نقش قدم رستو ورپس روانی کا احسن کوکب دری پی السماء ذاتا دابا کا احسنی پشان دا غدیر خیستا استوری باندے پشان دا ډیر خیستا ستوري پلکی دون کی باندې په اسمان کی ضیاءتن د رڼا په حیثیت باندې با داګې نډیر خیستوي قلوبهم على قلب رجل واحدنا زړونه باندې پزړه د یو تن باندې لا تناقض بینهم نبی په دې کې تناقض یعنی تضاد به پکې نه یو بل سره به خبرې ورانول نه ولا تحاسد او نو په دې کې حسد ګریوي نو به یو بل سره بغض کوي نو به یو بل سره حسد کوي
ولكل امرئ زوجتان او د هر سړي به دوه ښځې من حور العين د هغه سرو سپینو غټو سترګو والا ښځونه حور سرې سپینې ښځې ته وایي او عین دا جمع د عینا د غټو سترګو والا قرا مخو سوقهن من وراء العظم واللحم لیدې کېږي به هغه مازغه او نلې د پنډو د دې شاته د اډوکي او د غوښې نه ته چې ورته ګورې نو په دې خپه کې بیا دننه تا ته هغه مازغه ښکاري یعنی معنا دا ده چې د شیشې په شانتې صاف بدن دی حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت برا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم کلاچی ابراهیم وفات شو دا پیغمبر خدا زیو دا اتلسو میاشتو په عمر کې وفات شو د قبطی ماریین الله ولا ورکړیو نبی علیہ السلام فرمایل قال ان له مرضعا فی الجنه دل پارا یوته ورکون کی خزر په جنت کې کدلتا د درزات شورو او دا چا کلی ګلو یو دایمو روایت کړو نو دل پارا په جنت کې یو مرضعه ابو لکه ورکړ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه ليتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بل والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين عطاء ابن يسار دا ابي سعيد خدري رضي الله عنه پاوالا خبر کئی دا نبی علیہ السلام نا قال نبی علیہ السلام فرمائل ان اهل الجنه یقینا جنت والا چدی یتراؤنا ان بدی اهل الغرف خاوندان دمانو د لوړو بنگلو خاوندان پر جنت کی دا عام جنتیان باغی اني من فوقهم ځان نپور تھا دا وو تو چت کار کی څنګه ورته چت کار کیږي کما تراؤن الكوكب الدريه لکه سرنګي چی اینای تاسو هغه ستوري پلکیدون کی لرا الغابر په الافق چې پریوتون کوي په کناره د اسمان کې د مشرق نه یا د مغرب نه دا څه بتاوس ته په نظر باندې راځي نو الله دې موږ د اهل غرب کې شامل کړي دا ولی د جنت کې هم دومره پرقي چې نه عام جنتیان با بنگلو والا داسي اینی لکه سره چې د یو ستوره پلکیدون کې په مشرق کې پریوځو تو ورته ګوري یا مغرب دون لري دور اوچته مانو والا با نو په جنت کې هم دا پرقي او لتفاضل ما بینهم دواجی د غورواری نه په میانځ د جنتیانو کې څوک بر کلک ایمان او عمل خاوندي څوک بر سره متوسط ایمان او عمل خاوند او څوک بر سره ډبډي ایمان او ډبډي عمل خاوندي قالوا یا رسول الله دا الله پیغمبر دا مانو والا چې دي چې د عام جنتیان ورته لاندې نه ګوري تلک منازل الانبیاء دا به کورونه د پیغمبرانو لا يبلغها غيرهم د پیغمبرانو نه علاوه بل څوک ورته نه رسي نو قال بلا یو دلته بلا لفظ او یو تاسو بر نو څو ګوري بلم شتري دا بل ډیر مزیدار دی ادا بل والذي بل دسندا دا د انبیو کورونه نه دي والذي نفسي بيده زماره په خدای قسم زما روح دا غلاس کړي
رجال دا سړي دي سړي عام سړي دي خو آمنو بالله والله ایمان راوړې وصدق المرسلین او تصدیق د پیغمبرانو کړي یعنی معنا دا د کامل مؤمنانو دا کامل مؤمنانو بنگلې ویا د پیغمبرانو خو راغی نو چتی ان شاء الله باب صفت ابواب الجنه باندې بیا واس کی د جنت دروازې